وی په خپو چابقه اوښه مړ شي ما د جانان دیدن کوو تیره دې کمه. په لکي مروت کې اوښ یو ډېر پخوانی او ځایي ځناور دی. اوښ د زمیندارۍ دپاره، د کروندې دپاره او د نورو ډېرو کارونو دپاره استعمالیږي. د لکي مروت په لینک روډ باندې د اوښانو میله را جوړه شوې ده. ورځو خلکو سره خبرې کوو او د اوښانو حال احوال درته وایو. خو مې حاجي نعیت الله ده الشاپخیل نه راغلی یم. څومره اوښان دې راوستي دي دلته؟ پنځه. دا اوښ څنګه ځناور د دې نه څه کارونه اخلي؟ کار نه خو زمینداره په کوو، خاص ماس پراروو، یوه په کوو، نوره کاروبار په کوو چې کوم کاروبار په کوي هغه اوښ. د اوښانو کې قسمونه یي؟ اوښانو چې قسمه دي. څو قسمه یي؟ یو شیندیان بولو، یو اتراجیان بولو، یو تلوال بولو، څو قسمه. په لکي مروت کې زیاتره کم اوښانو قسم یي؟ تلوال. تلواله. د هغې څه خصوصیت دی؟ بس دغه زمینداره په کوي. دا وخت کې مونږ سره یو بل مشر موجود دی او دوی د دې میلو ټیکهداري هم کړې ده. دې سره یو څو خبرې کوو. د ټول نه وړاندې راته نامه ووایئ. حاجي ممتاز خان. عمر مو څومره دی؟ 72 سال. د څو کالو نه دا میلې کوئ او دا راته ووایئ چې دا میله مخکې کوم ځای کې وه او اوس دلته کله نه راغله؟ 55 سال کېږي د کاروبار کوم، د اوښانو کوون خرچون کوم. منډۍ به مخکې وره ټیشن خواته وه، مخکې پهله سیټي خواته وه، لکه سیټي خواته، بیا ټیشن ته لاړله، بیا ټیشن ته چې لاړه بیا دا لوی کامیابه وه. بیا چې کامیابه وه بیا د کمیټۍ والو دلته جای واخیسته په قیمت باندې. بیا چې په قیمت واخیسته نو چې دې ځای ته منډۍ رالو نو منډۍ خرابه شوه. لا خرابه ده ولې چې شاید نه بار ووتله نو واپاریان راځي نه، نور یو اخوا شاخه منډۍ ولګېدې نو لکي منډۍ ختم شوه. اوس لکي منډۍ روپۍ کې دوانې نه دی پاتې. مخکې به دا میله ډېره زیاته غټه وه؟ ډېره غټه به دنیا، سیند، پنجاب، بلوچستان، کویټه، هر ځای نه به خلک راتلل. اوس به مخ چېرې 2 کیلومتر خلک راشي، لا 3 کیلومتر راشي چې اول به دې لکۍ کې 100-200 اوښان به وو، اوس خو غواړې لکۍ کې 10 اوښان نشته دي. دا وجه څه ده چې دا اوښان ختم شو؟ دا ګاډي راغلل ځکه دا کسابۍ شروع شوله کوټې بلوچستان ته مال شروع شو، کابل ته مال شروع شو مخکې، بیا دا کابل د بلوچستان ټوله په الله لکړه کسابۍ ته ختم کړه. اوس پیداوار کم دی، ګردۍ لکۍ کې به 2-3 ننګې اوښې نه وي. اوس پیداوار کم د اوښو پیداوار ډېر کم کېږي او چلاوې ډېر دی. اوس اوښې کمې دي چې په 5,000 به اوښه میلاوېدله، په لک به میندله اوښه اوس نن سبا په 3 لکه میلاوېږي. دا یو بچی پیدا کوي کال کې. دې ته بلوچستان مال راځي، کویټه سیند مال راځي، پنجاب مال راځي، قسم دانې راوته ماته کوم هر قسم مال راځي. خو لکي منډۍ افغاني اوس لکي منډۍ خوند نشته ده، نه کېږي داسې چې مخکې به 500 دانې ورته راتلې، اوس به مټې 50 دانې ورته راځي. اوښ ته د سیرا جهاز هم ویلی کېږي. په لکي مروت کې په سږه او پخه علاقو دواړو کې اوښ موجودي، خو په سږه علاقه کې د اوښ شتون زیات وي. اوښ د کروندې لپاره د دې غوښه او د دې پی هم خلک په استعمال کې راولي. د دې څرمنې نه هم مختلف قسمه اوزار تیاریږي. د ځایي خلکو د وینا تر مخه پخوا به د اوښانو تعداد په لکي مروت کې ډېر زیات سیوه و، خو دغه تعداد اوس کم شوی دی. د کیمرامین محمد ریمان سره اسد مومند، لکی براډکاسټینګ، لکی مروت.